ليلة القدر کله ده؟ په اخیری لسو شپو کې یوه شپه ده. بعض روایاتو کې راځي چې دا 21مه شپه ده. بالکل د بخاري شریف حدیث دی. 21مه رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل، بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولید، ليلة القدر راته الله په خوب کې وښول، او ما چې سجده ولګوله نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده ولګوله. په خوب مې ولید ليلة القدر راته الله په خوب کې وښوله، او چې ما سجده ولګوله نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده. نو صحابه وایي جومات باندې بره خټه نه وه، هسې چتو د سانګو سفر کې ورته ویل کېږي. نو په 28مه باندې خدای باران وکړ، 28مه شپه. وایي مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مخ ته وکتل نو په تندي باندې او په پوزه مبارکه باندې د اوبو د خټې نښې پرتې وې. ځکه لاندې جومات خټه شوی و، نو په هغې کې سجده کړې وه. نو د هغې نه معلوموي چې دا 28مه شپه ده. دا خبره باندې ته خلاصه کړم چې دا کوم اعتکاف ته کښېني چې هغې یې ووایي. او بعض علما وایي 23مه ده. لکه حضور پاک مبارک یو ځل تپوس وکړو، وی نن څه ورځ ده؟ د رمضان 6مه ده. وی نن 22مه ده. وی ښه بېګاله ليلة القدر ده. څوک 23مه یادوي. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وختي راته ذکر وکړو، هغه وایي وی ته د شپو 2مه او ما ته چا وایي چې پاسه ليلة القدر شپه ده. وی چې پاسېدم راویښ شومه نو حضور پاک مبارک په مانځه باندې ولاړ او ډېر په خشوع خضوع باندې لمونځ کوو. وی دا 23مه شپه وه. او څوک وایي نه دا 20مه. زیات علما وایي چې دا 20مه شپه ده. د هغوی دپاره هم دلایل شته. د دې ایت نه د دې ليلة القدر د دې صورت نه هغوی معلوموي. وی ليلة القدر لفظ چې دی وی دا پکې 3 ځله راغلی دی، او یې حرفونه یې 9 دي. 9 له چې 3 کې ضرب ورکړي وي 27 جوړېږي. او دې کې راځي هي حتی مطلع الفجر، وی دا هي د دې 20مه کلمه ده. بهر کې دا د علماو اقوال دي. زه راته دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووته، 2 صحابه کرام په جومات کې یو بل سره په باسو، نو چې راووت نو صحابه ته وفرمایل وی ما ته خدای پاک ليلة القدر وښوله. وی راووتم لاخبرکم چې تاسو له خبر درکړم، خو یې فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه و نو زمانه خدای یې راکړه. ګوره جومات کې جنګ او باس کول او یو بل سره جګړې کول دونه په الله خفه کېږي. وی خدای رانه یې راکړه. یاره وی دا یېرېدل بدله بهتري انشاءالله العظیم. نو علما لیکي اقوال ګورې پکې ډېر دي چې دا دایره ده. دایره څه معنا؟ الله اصل کې ليلة القدر خو هغه شپې ته وایي چې الله پکې د لوح محفوظ د قرآن شریف د لومبي اسمان ته نازل کړی دی. لیکن دا برکت خدای پاک کله 20مه له ورکوي، په یو رمضان کې 20مه له ورکوي. د حضور پاک زمانه کې هم داسې وه. بل رمضان کې 22مه له ورکوي، بلکې 23مه له ورکوي، بلکې 23مه له ورکوي، بلکې 25مه له ورکوي، بلکې 26مه له ورکوي، بلکې 20مه له، بلکې 30مه له، بلکې یو کم 30مه له. رمضان کې خدای پاک اړې راغلی. نو دې کې حکمت څه شو؟ حکمت دا چې 10 شپې څوک عبادت وکړي په دې نیت چې دا به ليلة القدر شپه، نو د 10 د ليلة القدر د شپو ثواب به خدای پاک ورکړي. که معلومه وه خو بیا به خلکو هغه یوه شپه عبادت کوي، بل دعا پکې قبلېږي. رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغې کې انسان دعا وغواړي رب العالمین یې دعا قبلوي. نو عایشې صدیقې تپوس وکړه رضي الله تعالی عنها، وایي که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو د الله رسوله زه به څه وایم؟ وی داسې وایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ته عفو کوونکی او عفو دې خوښه ده، الله ما ته عفو وکړه. نو تاسو دغه دعا کوئ که نه؟ یو ټیم به پکې راشي یا الله ته بخښونکی یې، بخښنه دې خوښه هم ده چې مخلوق وبخې. یا الله ما معاف کړه. غلطي معاف کوونکی یې او غلطي معاف کول دې خوښ هم دي، یا الله ما معاف کړه. ذکر پکې کوئ، تلاوت پکې کوئ، په ذکر الله ډېر زیات خوشحالېږي. اسیم رمضان کې ځان له تسبیح والے مهرباني وکړئ، هغه تسبیح اړوئ، لا اله الا الله پې وایئ، درود شریف پې وایئ. یو سړی دکاندار دی، دکان کې ناست دی، نو اسې ناست دی که نه، نو ذکر ولې نه کوي؟ یو سړی زمیندار دی او دی اسې په پوله ناست دی او فصل ته ګوري، نو ذکر ولې نه کوي؟ یو سړی ډیوټۍ کې دی او کار نه فارغ یاره ډیوټۍ کې ډیوټي مخکې دا فرض ده. اسې نه چې هلته راته سړی ولاړ یو ته قلم پرېږدی او خپل ذکر کوي، نه دا مستحب دی او هغه پردی ذمه داري دی، باندې فرض ده، فرض واجبه ده. خو که ته اوسګار یې اوسه کار دی نو تسبیح کې لاس کې واخېسته والله دې یاد کړه لا اله الا الله.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او درود شریف ته وي نو الله دې خوشاله کړ. د ټولو نه لوی خبره ده چې موږ خپل رب خوشاله کړو. الله خوشاله ول پکار چې الله دې خوشاله کړ. قسم په خدای ارسل الله زره د قسمونه د تخرب خبره چې به حضور پاک مضبوطول نو قسم به وزره وړ. حالانکه د صحابه خو په یقین الله نه دی خولې الله خبره خو موږ یقیني ده. دا دې د پاره ویم چې تاسو پوره یقین راشي. ارس چا سره دی؟ الله سره. خزانه چا سره دی؟ وای الله سره. نو چې الله خپش رښتیا وای خزانه بدر کی نه بدر کوي. او چې خوشاله شي چې څه غواړي خدای پاک بدر کوي. نو الله خوشاله کوي. الله وین انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. یو ځل حضور پاک فرمایل بنی اسرائیل کې اوسلو کې زر میاشتې د شپې عبادتونه کړي، زر میاشتې روزي نیولې، زر میاشتې جهاد کړی دی. صحابه وی الله رسوله دا غي خبرونه ډیر زمون خبرونه کم دي. نابالغ والے تلری کا بوډا والے عبادت سکم کولی شي. نو دا آیت سورت خدای پاک نازل کو چې ليله القدر یو شپه عبادت ته او یو شپه د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات برابر من خیر من الف شهر. تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. فرشتي را کوزيږي د رحمت فرشتي. جبريل عليه السلام به ذات خود را کوزيږي او په نیکانو خلقو سلامونه اچي. په دغه شپه باندې الله د اولیاء درجه اوچتای. په دغه شپه باندې الله عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولې. دا خو ډېره برکتي میاشت ده، بیا برکتي شپه ده، قرآن پکې نازل دی. نو دا لس شپې تاسو چې زما څومره مقتدیان یا شاګردان دوستان او یا زما واس څومره مسافر اوري بار ملک یا په بيد اندرونی ملک ټولو ته زما دا درخواست دی چې رمضان کې الله یاد کې ذکر وکړي، درود شریف وایي او دا لس شپې خامخا رونه کې الله تا دروازه خوبونه وکړي. خیر دې کده شپې پړومبه ایسا کې لګو دکېږي ودشه او بیا اخر شپه کې پاسه تهجد وکړي الله ته وجاړي. الکه موږ محتاج یو کنه یو رښتیا وایي او زمون حاجت بغیر د خدای پاک نه بل څوک پوره کولی شي نه. نو دونه خو زمون یقین دی چې محتاج یو او بيد الله نه بل څوک پوره کول هم نشي. نو مهرباني وکړئ اخره وقې پېشمنین لږ مخکې پاسه او تهجد وکړئ، الله ته وجاړئ، الله نه وغواړئ، ذکرونه وکړئ. ليله القدر کوم لاندې کو دعا بک بکې د الله قبول کړي او اجر او ثواب بدل خدای پاک درکړي.